د بینظیر کفالت پروګرام د پاره چې کوم کسانو رجسټریشن کړی دی هغه بار بار دا تاسو کوي چې په دې نوې قسط کې موږ ته روپۍ ملاويږي کم 10500 روپۍ چې شروع شي دي وای په دې کې موږ ته دا روپۍ ملاويږي ځینې کسان ته جانچ پړتال لازم ځینې ته راځي وای تاسو د دې پروګرام د پاره چې دی اهلی نه کسان بار بار دا تاسو کوي چې موږ ته دا روپۍ ملاويږي کنه ملاويږي ځینې زاړه کسان دي هغه ته د دوباره اندراج چې دی وینا کړی دا نو هغه چې موږ ته په دې ځل دا روپۍ ملاويږي کنه ملاويږي نو نن ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې دا داغه د پاره چې د ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې د ویډیو له لازم ورکړئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو د پاره نه تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نور غریبانو ته رسي او دا لایک شیر چې د پرې د ویډیو له چې دا لازم ورکړئ نو ځینې کسانو د دې لپاره رجسټریشن کړی دی هغه موږ رجسټریشن کړی خو تر اوسه پورې موږ ته دا روپۍ میلاو نشوي نو کم کسان چې موږ رجسټریشن کړی اول نمبر خو تاسو خپل سټیټس وګورئ لکه خپل حیثیت وګورئ چې تاسو د دې شي لپاره اهلیه کنه د سینې چې تاسو رجسټریشن کړی ولته کې تاسو لیکلي چې تاسو ته به دا روپۍ نه ملوي ګلته کې لیکلي تاسو د دې لپاره اهل نه نو کم کسان چې اهل نه دي نه هغه ته خو به دا روپۍ نه ملويږي خو ځینې کسان چې دي هغه په جانچ پړتال کې دي کله چې تاسو رجسټریشن وکړئ نو د هغې طرفه تاسو ته میسج راځي چې ستاسو اندراج چې دی دا وشو څه وخت تاسو ته دا لیکي چې ستاسو اندراج چې دی دا شوی دی بیا تاسو ته جانچ پړتال کې ستاسو سره پراته دي نو دا جانچ پړتال چې دی دا دې ته ویل کېږي چې تاسو به صبر کوئ صبر به کوئ هغه ستاسو معلومات حاصلوي معلومات درنه حاصلوي ستاسو غار سره چې دی دا کتلی کېږي ستا کاغذونه چې دی هغه په نمبر کې هلته پراته وي چې کله هغه وګورو نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته دا راځي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې چې کله درته ولیکي چې تاسو د دې لپاره اهل یې نو بیا به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي خو ځینې کسان وایي چې دا قسط به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي نو چې جانچ پړتال یې تا ته لیکلی دی کله چې ته اهل شي نو بیا به درته راتلونکی قسط میلاویږي دا قسط چې دی دا تاسو ته نشي میلاویدلی خو ځینې کسان دي هغو ته اهل لیکلی دی چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې او د ډېرو ورځو نه ورته لیکلی دی هغه دا خبره کوي بار بار وایي موږ ته خو دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې نو دا روپۍ چې دي دې ځل به تاسو ته نه میلاویږي کم 10500 روپۍ چې شروع دي نو دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي د هغو له طرفه مخکې دا وینا شوې چې په ستمبر کې به دا موږ ورکوو خو دې ځل به دې کې چې دی هغه زړو کسان له نور ټایم ورکو نور ټایم یې څنګه ورکو کم چې زاړه کسان دي هغو ته ویلي چې تاسو دوباره اندراج وکړئ نو هغو له 30 ستمبر چې دی دا ورکړی که د 30 ستمبره پورې دې رجسټریشن ونه کړو نو دغه زاړه کسان چې دي دا به وځي او دې ته به نوي کسان نادنه کېږي نو کله چې دغه نوي کسان نادنه شي نو دې نه به زیاتر زاړه کسان دي چې هغه به وځي هغو کې به ځینې کسانو چې دی هغو به رجسټریشن نه کړی ځینو به پکې رجسټریشن کړی خو د هغو مالي حیثیت په برابر شوی نه هغه کسان چې دی هغه به د دې پروګرام نه وکاږي کم چې غربانان دي نو هغه به پکې پاتې شي او باقي چې د کومو مالي حیثیت برابر شوی هغه به د دې پروګرام نه وځي د هغو په ځای باندې چې دی نوي کسان به رادنه کړي کومو کسانو ته چې د اهلیت میسج راځي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې نو تاسو ته چې دی راتلونکی قسط به میلاویږي د جنورۍ په جنورۍ کې چې کومې روپۍ میلاویږي هغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي خو دې ځل چې کم قسط دی نو په دې قسط کې به تاسو ته دا روپۍ چې دی دا ونه میلاویږي نو دې په باره کې زیاتر کسان د جانچ پړتال په باره کې تپوس کوي او د اهل اکثر سکرین شاټ چې دي دا هم رالیږي که ستاسو په ذهن کې څه سوال وي نو تاسو هم لاندې تپوس کولی شئ په هغې به زه تاسو له جدا ویډیو چې دا به جوړوم